بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 71 دی او قانون نمبر 5 دی. د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي. په نن درس کې به مونږ ان شاء الله د مضارع مجهول والا قانون زده کوو. مضارع مجهول یو مضارع معلوم وي، یو مضارع مجهول وي. د مضارع معلوم ته مضارع معروف هم وایي. یو دی ګورئ مضارع معروف څه ته وایي؟ معلوم ته وایي. معلوم ته او معلوم څه ته وایي؟ چې د دې فعل مضارع فاعل معلوم وي. فاعل معلوم وي نو هغې ته فعل معروف وایي. لکه یضرب زیدن، یضرب زیدن، زید وهل وکړل. نو د دې دا زید اوس فاعل دی، دا معلوم دی. وهل فاعل وکړل، د زید وکړل نو دا فاعل دی. او یضرب زیدن، زید ووهلی شو نو چې چا وهلی دی هغه معلوم نه دی. نو ځکه دغه ته یضرب ته فعل مضارع مجهول وایي. نو مجهول هغه ته وایي چې د هغې کار کوونکی معلوم نه وي، او معلوم یا معروف هغې فعل ته وایي چې د هغې فاعل معلوم وي. اوس د دې قانون خلاصه څه ده؟ خلاصه یې دا ده، د دې قانون خلاصه دا ده چې فعل مضارع مجهول د مضارع معلوم د اولې صیغې نه جوړیږي. دا ګورئ موږ سره د مضارع معلوم اوله صیغه ده یضربو ده، یضربو. نو اوس د فعل مضارع مجهول د دې اولې صیغې د فعل معلوم د اولې صیغې نه جوړیږي. او د جوړېدو طریقه سره او د مضارع مجهول د جوړولو طریقه دا ده چې په علامت مضارع به ضمه ولګي. دا یضربو کې دا یا چې د علامت مضارع دی په دې به ضمه ولګي، پیش په ولګي. که ضمه پې نه وي، که مخکې نه پې ضمه نه وي نو ته به پې ضمه ولګې. او د آخري حرف نه ماقبل یعنی مخکې حرف باندې به فتحه یعنی زبر ولګې. دا آخري حرف با ده، د ده نه مخکې حرف باندې زیر دی نو ته به دا زیر ختم کړي، دا به زبر ولګې. او که مخکې نه پې زبر وي نو بس بیا صحیح ده. ګوره، او د آخري حرف نه ماقبل حرف باندې فتحه لګول. که فتحه پې مخکې نه وي نو مخکې نه پې فتحه نه وه یضربو نو مونږ د دې را نه هغه کسره ختمه کړه، مونږ پې فتحه ولګوله، زبر هم پې ولګوله. مخکې نه پې زیر نه و نو دلته یې که فتحه پې مخکې نه وي نو مخکې نه پې فتحه نه وه مونږ پې فتحه ولګوله. ٹھیک شوه؟ او باقی ټول حروف په خپل حال پرېښودل واجب دي. باقی ټول حروف په خپل حال پرېښودل واجب دي. نو اوس وګورئ دا ضاد چې دی دا هم په خپل حال پرېښودو او اخري حرف باندې ضمه وه هغه هم په خپل حال پرېښودو. بیا ورته وګورئ جي دلته کې دی دا یضربو دا فعل معلوم دی، د فاعل معلوم دی. دی کې اوس هو ضمیر فاعل دی. اوس وایي د دې نه اوس مونږ د مجهول صیغه جوړو. نو اول خو ته علامت مضارع له ضمه ورکړې. علامت مضارع مونږ سره دا تا ده، نو ته د علامت مضارع له ضمه ورکړه. او د اخري نه ماقبل له به فتحه ورکړي. که فتحه پې نه وي نو ته فتحه ورله ورکړه. نو مونږ دا زیر ختم کو په د باندې زبر ولګو. نو د یضربو نه مونږ سره څه شو؟ د دې یضربو نه مونږ سره یضربو شو. یضربو نو دا یضربو فعل معلوم دی او دا یضربو فعل مجهول دی. اوس دلته کې ګورئ لکه یضربو دی، یضربو نو په دې یضربو کې دا یا علامت مضارع ده، په دې باندې به ضمه ولګې. نو موږ په دې یا باندې ضمه ولګوله. او ضاد هم په خپل ځای باندې پرېښودو. نو دلته کې دا ضاد ساکن دی، دا هم په خپل ځای پرېښودو. او دلته کې په دې را باندې دا ګوره د اخري حرف نه ماقبل په ده به فتحه ولګې. په ده دلته کسره ده نو ته په دې باندې فتحه ولګوه. موږ پې فتحه ولګوله. او دا اخري حرف به په خپل حال پرېږدي نو به هم په خپل حال پرېښوده. ٹھیک شو جی؟ دغه شانتې یجتنبو دی، یجتنبو نو په دې یجتنبو کې دا یا چې ده که نه دا علامت مضارع ده، په دې باندې ضمه ولګوه. او دا جیم ساکن دی دا هم په خپل حال پرېښودو. ٹھیک شوه؟ او دا تا چې ده دا هم په خپل حال پرېښوده. او د اخري نه دا اخري با ده که نه د ده نه ماقبل باندې زیر دی، دله به فتحه ورکړې. دلته پې مونږ فتحه ولګوله. نو د اخري نه ماقبل نه مونږ فتحه ورکړه. او اخري حرف هم په خپل حال پرېښودو. نو اخري مو ونه چېړلو. دغه شان یکرمو دی، اکرمه یکرمو باندې علامت مضارع باندې د مخکې نه ضمه موجود ده، بس دا به نه چېړې. نو دلته پې ضمه موجود ده. نو دلته کې وګورئ په مضارع کې پې ضمه ده. بیا دا کاف ساکن دی نو دا به نه چېړې، دلته کې کاف ساکن دی. او د اخري میم اخري حرف میم دی، د ده نه مخکې حرف دی په ده باندې کسره ده. نو دا کسره چې ده که نه کم باندې کسره ده دا به ته فتحه کې وګوره. نو د اخري نه مخکې حرف باندې به زبر لګې. نو موږ پې زبر ولګو او اخري حرف هم په خپل حال باندې پرېښودو. اوس دا وګورئ مونږ سره د مضارع معلوم نه مضارع مجهول جوړ شو. د مضارع معلوم نه مونږ سره مضارع مجهول جوړ شو. د یضربو نه مونږ سره
یضربو جوړ شو. یضربو معنا را هغه سړی وخل کوي. یضربو معنا را هغه سړی ووخلی شو. یجتنبو معنا را هغه سړی پرهیز کوي. یجتنبو معنا را هغه سړي نه پرهیز وشو. ها یکرمو معنا را هغه سړی اکرام کوي، احترام کوي، عزت کوي. او یکرمو معنا را د هغه سړي اکرام کیږي، احترام کیږي، عزت کیږي. ٹھیک شو جی. نو دا خو موږ سره د مضارع نه د مضارع معلوم نه مضارع مجهول هم جوړ کو. اوس یو فرق پکې وګورئ. دا چې کوم موږ سره دغه و که نه فعل معلوم فعل ماضي وه، د فعل ماضي موږ سره ګورئ دا ضربه دی. ضربه د ده نه چې کله موږ مجهول جوړو که نه نو د آخري حرف نه مخکې حرف له به زیر ورکې. دا زبر دی که نه دا به زیر کې بس زیر به کې او باقي حروفو له به ضمه ورکې. وګورئ آخري حرف به نه چیړې او دویم به نه پرېږدې او باقي وله به ضمه ورکې. نو ضربه نه موږ سره څه شو؟ ضربه. زمونږ یو استاذ هغه به وایي آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، آخری حرف کو چھیڑنا نہیں، چھیڑے بھی نا، اس کے بعد چھوڑنا نہیں نہ، اس سے پہلے والے کو چھوڑنا نہیں. نو ګورئ د آخري حرف با ده دا هم ونه چیړلو، د هغه نه پس را ده نو هغه به نه پرېږدي، هغه نه پرېږدي. په هغه که فتحه وي هغه به کسره کې او باقي له به ضمه ورکې. که یو وي او که پنځه وي او متحرک وي نو هغه له به ضمه ورکې. نو د ضربه نه موږ سره ضربه جوړ شو. او مضارع کې داسې ده که نه، مضارع کې ګورئ په ماضي کې چې ده که نه ماضي کې په ماضي کې به د آخري حرف نه مخکې له زیر ورکې. دا آخري حرف با ده د ده نه دې مخکې له مونږ زیر ورکو، زبر پې مونږ زیر کو، ضربه نه مونږ ضربه جوړ کو. او اوس د مضارع نه چې کله مونږ مجهول جوړو که نه نو علامت مضارع له به پیش ورکې او د آخري حرف نه مخکې باندې به زبر واچوې. دلته پې زیر و که نه مونږ به پې زبر واچو. نو دا یضربو شو، د یضربو نه یضربو شو. نو دې ته وایي د مضارع مجهول والا قانون. مضارع مجهول والا قانون اول خلاصه بیا زده کوي. د دې قانون خلاصه دا ده چې مضارع معلوم مضارع مجهول چې ده که نه د مضارع مجهول صیغه دا د مضارع معلوم د اولي صیغې نه جوړیږي. او د جوړولو طریقه دا ده د مضارع مجهول د جوړولو طریقه دا ده چې د فعل مضارع معلوم اولي چې کوم علامت مضارع دی که نه په علامت مضارع به پیش واچې او د آخري حرف نه مخکې باندې به زبر واچې. بس دغه تبدیلی ده پکې. علامت مضارع باندې پیش آخري حرف نه مخکې باندې به زبر واچې. که علامت مضارع باندې مخکې نه پیش و بس بیا به یې نه چیړې، بس هماغه پیش په خپل ځای پرېږدې. او که د آخري حرف نه مخکې باندې زبر و بس هم بیا نه چیړې، په خپل حال باندې به پروت وي. ټیک شو جي. لکه اوس وګورئ د ینصرو معنی ده هغه سړی مدد کوي. ینصرو د ده نه دغه جوړوم مضارع جوړوم نو ګورئ همدقه ینصرو دی، ینصرو نو آخري حرف باندې د اول علامت مضارع له پیش ورکا او د هغه نه د آخري حرف نه مخکې باندې به زبر واچې. په دې سواد باندې پیش دی، دا پیش به موږ ختم کړو، دا به زبر کو. نو ینصرو شو. ینصرو هغه سړی مدد کوي، ینصرو د هغه سړي مدد کیږي. ٹھیک شو. اوس ګورئ یفتحو دی، یفتحو فتح یفتحو یفتحو. اوس وګورئ د علامت مضارع باندې به پیش واچې. ٹھیک شو. آخري حرف نه مخکې باندې به زبر واچې، که مخکې نه پې زبر نه په ده باندې مخکې نه زبر و بس مونږ نه چیړلو، صرف علامت مضارع باندې پیش واچو. ٹھیک شو. اوس وګورئ یسمعو ده، سمعه یسمعو، یا علمه یعلمو، یسمعو. نو یسمعو کې ګورئ علامت مضارع له پیش ورکا، د آخري حرف نه مخکې باندې که زبر نه وي نو زبر پې ولګوه، په ده باندې مخکې نه زبر شته بس موږ یې نه چیړو. ٹھیک شو. اوس دغه شان د دې مقابله کې یضربو دی، یضربو 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 علامت مضارع باندې پیش واچوه، آخري حرف نه مخکې باندې زبر واچوه، که زبر پې نه وي نو په دې زیر دی، دا زیر به موږ ختم کړو. ټیک شوه. په ده باندې زبر ولګوه او که مخکې نه پې زبر وي هغه به نه چیړي، بس هماغه زبر به وي. ټیک شوه. لکه څنګه یسمعو او یفتحو باندې زبرو او ینصرو کې په سواد باندې پیش و پیش ختم کو زبرم کو. نو دا موږ سره د مضارع مجهول والا قانون. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.